زما نوم لیوتي دی او ډایرکټر سپورټس اسلامیا کالج یونیورسيټي پېښور. څنګه چې تاسو پته اکی زمونږ قومي لوبه ده. صوبایي حکومت چې دی په دې ټایم کې چې دی په خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې چې دی نو 15 ټرپ جوړ کړل. چارسده کې جوړ شو، په اسلامیا کالج کې جوړ شو، په کوهاټ کې جوړ شو، په مردان کې دی، ایون په باجوړ کې دی، په ډي آی خان کې دی. نو زما په خیال باندې چې د هکی موږ هغه روایت را ژوندی کول، ځکه چې موږ په هکی کې چې دی 4 پیرې ورلډ کپ ګټلي دي. دې نه علاوه موږ د خیبر پښتونخوا چې دی لکه د بنو د سیمې چې دی بریګیډیر حمید حمیدي، رشید جونیئر، قاسم محب، دا د اسلامیا کالج سټوډنټانو مو، اولمپین مو، د پاکستان کپتانان مو، دا درې واړه چې د پاکستان په ټیم کې کلونو پاکستان ورلډ کپ یې ګټلی دي. نو د خیبر پښتونخوا کې د ټیلنټ چې دی څنګه موږ کرکټ ته وګورو، نو په کرکټ کې موږ د پاکستان په ټیم کې په 14 کې 9 کسان چې دی هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. داسې په هکی کې هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی نو هغې دغه یو سوچ وکړو چې یاره موږ هکی واپس څنګه را ژوندی کړو. نو هغې داسې ټورنمنټ ارګنایز کولو دپاره چې دی بېنظیر ومن یونیورسټي ته دغه ټاسک ورکړو او بل یې په خیبر پښتونخوا کې پېښور یونیورسټي ته دغه ټاسک ورکړی دی چې تاسو ټیلنټ هانټ د سکولونو نه راوباسئ، د کالجونو نه راوباسئ، د یونیورسټیانو نه راوباسئ. نن کو تاسو ګورئ په چارسده کې یو دومره ښکلی ټرف لګېدلی دی، کم چې زما په خیال باندې یو زړه راښکونکی منظر دی. که ته لرې نه ګورې نو تا ته داسې ښکاري چې د غنمو یو شین پټی دی، خو هغه د هکي ګراوند دی. نو هکي زموږ قومي لوبه ده، دې دپاره چې دی موږ چې څومره هم محنت وکړو هغه کم دی. ځکه چې اوس مسله دا ده، د هکي پرابلم دا دی چې یو د سیاست ډېر زیات خطرناک دی اوورال پاکستان کې. دویم دې ته پلیئرز نه راځي چې ته د پلیئرز نه تپوس وکړې. ما حالانکې دغه کوشش وکړو چې خلکو ته مې دغه هم ووایي چې تاسو راځئ، موږ به د هکي درکوو، موږ به د تاسو سپورټ کوو، موږ به تاسو ته هر قسمه تعاون به درکوو. خو وجه څه ده چې د میډیا گیم نه دی. کرکټ کې تاسو وګورئ بیټسمین چې آوټ شي نو دغه وخت کې اشتهار راشي، نو دا د اشتهار گیم پاتې نه شو. په دې وجه باندې هم دغه یو مسله ده. خو بهرحال یو کوشش چې دی هغه روان دی. هایر ایجوکیشن کمیشن کوي چې یاره هکي نن کو تاسو وګورئ په دې ګراوند کې د بنو ماشومان دي، د مردان دي، د پېښور دي. نو زما په خیال باندې چې د دې هغه ټیلنټ راښکاره کېدو دپاره موږ سره دا یو ډېره مهمه ذریعه ده چې هغه موږ د سکول او د کالج او د یونیورسټیانو نه ماشومان راوچت کړو او بیا یې نیشنل لیول باندې ولوبو. ماشومان لوبې وکړي. زما په خیال باندې چې موږ له اوس چې دی خپل دغه چینج کول پکار دی او ماشومانو سره هغه شانتي مینه کول پکار دي، کو هغه هلک وي او کو هغه جینۍ وي. او د جینۍ کو خو پکار دی چې موږ ډېر زیات خیال وساتو. صحیح. ډېره مننه کتونکو. علي اوتي صاحب سره ډېر بحث کیږي، خو موږ سره په دې موبایل کې ټیم نشته. د نه ما مخکې انټرویو کړی او بدقسمتۍ نه هم نه و ریکارډ شوی. نو زه به دې